الله پاک د دې ټول کائنات خالق او مالک دی او په دې ټول کائناتو کې د الله امر او تصرف دی او هغه څه کېږي چې الله وکړي هغه څه نه کېږي چې موږ وغواړو چې د الله رضا ورسره شامل نه وي نو هغه کار به کېږي چې الله خوښوي او د الله رضا وي اوس الله تعالی دا هغه صفات دي او هغه صفات چې په بندګانو کې پیدا شي الله نه خوشاله الله پاک خپل صفاتونه دي او دا صفات چې په بندګانو کې پیدا شي نو الله پاک ډېر خوشاليږي لکه ما د حدیث هغه کې دا الفاظ راغلي دي لکه یو حدیث کې راځي ان الله رفيق يحب الرفق الله تعالی دا نرمي کوونکی دی خلق سره نرمي کوي او نرمي کوونکی دا د الله ډېر خوښ دی بل حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله تعالی جمیل يحب الجمال الله تعالی ډېر ښکلی دی خشته دی او خشته خلق یې خوښ دي د خشته نه مراد د هغه اخلاق چې خشته وي د هغه کردار خشته وي د هغه لباس خشته وي رین سین د هغه خشته وي دا د الله ډېر خوښ دي نو ما مقصد د خبره دا دی چې الله پاک کوم صفتونه دي او د هغه صفتونه دي او دا صفات په بنده کې را پیدا شي او انسان دا غي کوشش وکي او دا پزان کې را پیدا کی په دې الله دې خوشاله په هغه صفاتو کې یو صفت چې دی نو هغه نرمي کول دي چې په انسان کې نرمي پیدا شي او دې خلق سره نرمي کوي نو دا الله ډېر خوښ دي ذکر حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ان اللہ تعالی رفیق یحب الرفق اللہ تعالی دا نرمی کو ان کی دی او جو سوک نرمی کی نو دا اللہ نے خوخت دا اللہ ورسول منوی او بل روایت کے فی الامور کل حرم یعنی طول کارون کی جو انسان نرمی کی دا اللہ نے خوخت او یو روایت کے راضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه سوک دا نرمین محروم شو من یحرم الرفق سوک چی دا نرم خوینا دا خکلی صفتوننا نرم صفت دا داغین محروم شو نو دی دا ار خیر محروم شو نو نرمی و پیدا کوئے پسی بزان کی دا اللہ پاک عفو ډېره خوښه ده خلکو ته معافي کول دا د الله ډېر خوښ دی چې خلکو ته معافي کې دا د الله ډېر خوښ دي په دې الله ډېر خوشاله دی قرآن شریف کې په سورۃ نور کې یو آیات دی ولیعفوا ولیصفحوا تاسو عفو کوئ تاسو درگذر کوئ الا تحبون آیا تاسو دا خبر نه خوښوئ چې تاسو د الله پاک مغفرت وکړي تاسو دا خبره خوښوئ نه چې الله تاسو ته مغفرت وکړي او تاسو ته عفو وکړي نه دا خبره د الله ډېرې خوښې دي حضرت عائشہ بی بی واقعہ دا افق واقعہ مشہور واقعہ په سورۃ نور کې الله د هغې په صفاتو کې لس آیاتونه دا نازل کړي د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا یو روایت کې د ترور زوی یو کې الفاظ دی چې دا ترور زوی او بل وی د خورایه
حضرت مستح رضی اللہ عنہ دا غریب صحابی دی، مهاجر دی، بدری صحابی دی، او حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا ټول خرچه دا برداشت کوله، ټول ضرورتونه دا بلاغه کور نه د برابرېدل. خو چې کله دا واقعه رااله، د واقعي تفصیل کې نه ځم، مقصد د خبرې ذکر کوم چې مستح رضی الله عنه په دغه کسانو کې راغی او هغه هم په حضرت عایشې بیبي باندې تهمت ولګاو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه قسم وخوړو چې نن نه پس زه به په ده باندې خرچه نه کوم او د ده ضرورتونه به زما د کور نه پوره کېږي. الله پاک په سورت نور کې آیات نازل کو، ولیعفو ولیصفحو، تاسو عفو درگذر کوئ، الا تحبون، تاسو دا خبره نه خوښوئ چې تاسو ته الله بخښنه وکړي. نو مقصد د خبرې دا چې دونه لوی واقعه راغله او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مستح رضی الله عنه باندې خرچه به نه کړله او بلکې بیا ورته وایي څومره خرچه چې ما په تا باندې کوله اوس به د هغې نه زیاته په تا باندې کړه. دې ته وایي حق او معافي. دا د الله ډېره زیاته خوښه ده. یو دوه صحابه کرام راغلي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم نے اسلام او دین زده کو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی خپل علاقې او کلي ته لېږل. نو دې دواړو ته وعظ او نصیحت وکړو او دا یې